بسم الله الرحمن الرحيم. انعام رکو نمبر 4. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد خسر الذين یقینا پتاوان کې شول هغه کسان کذبوا چې دروغجنې ګڼل بلقاء الله ملاقات د الله سره حتی تر دې پورې اذا جاءتهم الساعة چې کله راشي دوی ته قیامت بغتة ناڅاپه قالوا نو وبوایي دوی یا حسرتنا های افسوس دی په مونږه علی ما فرطنا فیها په هغه څه چې کمې کړی دی مونږ په دې کې وهم یحملون او دوی به اوچت کړي بار کړي به یې اوزارهم خپل ګناهونه علی ظهورهم په خپلو شاګانو الا واورئ ساء ما یزرون څومره بد دي هغه بوجونه چې دوی به اوچت کړي. وما الحیات الدنیا او نه دی دا ژوند د دنیا الا لعب ولهو مگر لوبې دی او تماشه ده لوبه ټوغه ده وللدار الاخرة او خامخا کور د آخرت خیر للذین بهتره دی د هغه چا دپاره یتقون چې تقوادار دي یعنی چې ځان بچ کوي د ګناه نه. افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ قد نعلم یقینا مونږ پوهیږو انه چې بېشکه لیحزنک الذی تا خپکی ای پیغمبره هغه خبرې یقولون چې دوی وایي دا مشرکان فانهم پس بېشکه دوی لا یکذبونک تا نه دروغجنوي ولکن الظالمین لیکن دا ظالمانان بآیات الله د الله آیتونه یجحدون انکار کوي. مخکې خو تا ته صادق او امین وي او چې کله تا د یو الله خبره وکړل نو دوی منکر شو لهذا دا تا نه دروغجنوي. الله فرمایي دا د الله دشمنان دي الله سره د الله نه انکار کوي. ولقد کذبت او یقینا دروغجن ګڼلي رسول من قبلک دروغجن ګڼلې شوي رسولان ستانه مخکې هم فصبروا پس هغوی صبر وکړو علی ما کذبوا په هغه خبرو باندې کذبوا چې هغوی دروغجن ګڼلې شوي و اوزو او تکلیف ورته ورسېدلی حتی تر دې پورې اتاهم نصرنا چې راغی دوی ته مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشته دی هیڅوک بدلونکی دی الله د خبرو. ولقد جاءک یقینا راغلی دی تا ته من نبأ المرسلین خبرونه د رسولانو و ان کان کبر او کچری ډیر ګران علیک پتا باندې اعراضهم مخ اړول د دوی فان استطعت نو کوسرسستا ان تبتغیا چې تو ولټی نفقا فی الارض یو سرنګ پزمکه کی او سلمن یا ولګي یو درمپایه فی السماء په اسمان کی فتأتيهم نو راوړه دوی ته بآیه و نښه ولو شاء الله کچری غواړي الله لجمعهم نو خامخا به جمع کړي وي دوی علی الهدى په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین نو مه کېږه ته د ناپوهانو نه انما یستجیب الذین بېشکه د الله حق حکم هغه څوک قبلی یسمعون چې هغوی اوري خبره والموت او مړي چې دی یبعثهم الله ژوندي کوي به دوی الله ثم الیه رجعون بیا به خاص الله ته واپس کېدلي. وقالو دوی وایي لولا نزل علیه ولې نازل نه کړلی شوه په ده باندې آیة من ربه نښه د رب د طرف نه قل ورته ووایه ان الله قادر بېشکه الله قادر دی علی ان ینزل په دې خبره چې نازل کړي آیة یوه نښه ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي نه. وما من دابة او نشته دی یو ګرځېدونکی ځناور فی الارض په ځمکه کې ولا طائر او نه یو مرغی یطیرو چې الوزی بجناحیه په دواړو وزرو خپلو الا مگر امم امثالکم امتونه دی ډلې دی مخلوق دی امثالکم په شان ستاسو ما فرطنا فی الکتاب نه دی پرېښودی مونږ په دې کتاب کې من شیء هیڅ څیز ثم الی ربهم یحشرون بیا به خپل رب ته دوی راجمع کېږي ټول. والذین کذبوا او هغه کسان چې دروغجنې وګڼل بآیاتنا آیتونه زمونږه صم و بکم دوی کاڼه دی او ګونګیان دي فی الظلمات په تیارو کې پراته دي من یشاء الله هغه څوک چې وغواړي الله هغه چاله چې وغواړي الله یضلله نو ګمراه کړي هغه ومن یشاء او چاله چې وغواړي یجعله نو روان کړي دی علی صراط مستقیم په نیغه لاره باندې. قل ارایتکم ورته ووایه چې سینئ تاسو ان اتاکم کچری راشي تاسو ته عذاب الله عذاب د الله او اتتکم الساعة یا راشي تاسو ته قیامت غیر الله نو څه سوا د الله نه بل څوک تدعون تاسو
رابلی اواز ورته کوئ ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یئ بل ایاهو بلکې خاص هم الله ته تدعون تاسو اوازونه کوئ فیکشفو بیا لرې کړي الله ما تدعون الیه هغه مصیبت چې تاسو رابلی الله هغې ته ان شاء کچری غواړي وتنسون ما تشرکون او هیر یې ستاسو نه بیا هغه معبودان چې تاسو یې شریکوئ د الله سره. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې کم خلک هدایت قبلی نو هر طرف ته نښې دي د الله د وحدانیت هغوی قبول کړي خو چې څوک زړونو باندې پردې لګېدلي یعنی الله رب العالمین د دوی په زړونو پردې ځکه ولګوي چې دوی الله رب العالمین طرف ته نه راځي نو الله رب العالمین فرمایي د قیامت په ورځ به الله هیڅ چاته د هغه بدل چې دی هغه نه پرېږدي چې څومره الله رب العالمین ځناور مرغۍ دا څه چې هم مقرر کړي دي د دې ټولو یعنی د دوی به دغه نه وي لکه دوی به بیا ختم شي خو لکه په دنیا کې که فرض که نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر حال کې به د قیامت په ورځ هر حقدار ته به د هغه حق میلاویږي. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که ښکروري بیزې بېښکر بیزې وهلي نو دوی به د یو څه حد دپاره را پیدا کړلی شي الله د عادل بادشاه دی د انصاف بادشاه دی حقه ښکروره به بېښکر وشي بېښکره به ښکروره شي او دا به خپل بدل والي بس بیا به ختم شي دغه ځناور خو لکه بدل به الله رب العالمین چاته د چا نه پرېږدي. ډېر زیات احتیاط کوئ چې د چا د باندې بدل پاتې نه شي لکه چې د قیامت په ورځ بیا مونږ حیران ولاړ یو. الله دې مونږ په امان کې هر چا ته خپل حق ورکوئ بل نه حق مه غواړئ معاف کوئ الله ډېر مهربانه رب دی. بیا الله فرمایي چې کله سخته راشي نو کافر مشرک په دغه وخت کې صرف الله ته آواز کوي په دې بیا پوه شي چې اوس دا معبودان نه رارسیږي. دغه شان چل د عکرمه بن ابو جهل د ابو جهل زوی و د هغه سره شوی و نو د کله چې مکه فتح شوه نو ټول خلکو سره غم و چې اوس په د الله رسول څه کوي ځکه چې دې ټولو چې په نبي صلی الله علیه وسلم په صحابو کومې سختې تېرې کړې وې او کوم تکلیفونه ورته رسولي دي ټولو ته خپل ځان معلوم و. عکرمه د ابو جهل زوی و دې سره مکې نه وتښتېدو پته نشته چې د الله رسول به څه قسم سلوک کوي د خلکو سره. جدې ته ورسېدو هلته کښتۍ تیاره وه بیړۍ تیاره وه حبشې طرف ته روانه وه بسیز ته هغې ته وختو د الله شان ته ګوره چې بسیز ته کې کښتۍ داسې طوفان راګیره کړل او تیز طوفان راغی او بس داسې حل جوړ شو چې بس دغه دې کښتۍ ډوبېږي او دې پوه شو چې بس زه خو اوس غرق کېږم نو په دغه وخت کې دوی بې اختیاره چې دی یو الله ته آواز کوو وی یا الله که تا زه بچ کړم د دې سختې نه نو په دغه وخت کې لکه چې هغه د دو سره کوم مشرکان نورو نو هغوی هم یو الله ته آواز کوو په دغه وخت کې د دوی د زړه د کیفیت داسې شو د دې عکرمه چې لکه په دې وخت کې اوس زه د سمندر په چپو کې یم نو صرف یو الله ته زما دغه کېږي چې زه ویم چې بس یو الله دی چا مې بچ کوي نور څوک خو نشي را رسېدی که نه نو چې په داسې مصیبت کې زه الله ته آواز کوم نو زه په نارمل حالاتو کې ولې الله ته آواز نه کوم او بیا په سوچ کې لاړو چې 20 کاله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې خبره باندې جنګ وکړو که نه چې هغه به دقه خبره کوله چې په مصیبت کې په کار راتلونکی صرف او صرف الله دی او ستاسو معبودان ستاسو هیڅ نشي کولی نه دله څه جوړولی شي نه فایده درکولی شي نه نقصان درکولی شي نو بس ده په دې زړه زړه کې لوز وکړو وایي که نن زه بچ شومه که نه نو وایي ایسته ځم او د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کومه مطلب دا چې ایمان راوړم او بس د الله شان ته ګوره چې ایسته کې طوفان ودرېدو او عکرمه واپس راغی مکې ته نو چې څنګه عکرمه واپس راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو او اسلام قبول کو او باقی ژوند د اسلام په خدمت کې تیر کو. دا خبره صرف د عکرمه رضی الله تعالی عنه هم نه وه بلکې هر کافر دهریه ته هم چې مرګ مخې له راشي که نه په دغه وخت کې دی بیا الله ته آواز کوي نو خبره دا ده چې الله واحد هغه ذات دی چې په هر وخت کې زموږ هر قسم مددگار دی د زړه دننه راز پټه خبره سوچ د دماغ هر څه باندې خبر بادشاه دی ولې بل چا له لاړه شم د الله نه سیوا چا له ځې چېرته ځې کوم ذات چې هر څه تاله کوي او د هرې خبرې ورته تو حاجتمن یې نو د هغې ذات نه غواړه الله دې موږ ټول موحدین جوړ کړي او الله دې زموږ د نورو څیزونو نه دا زړونه را دنیا پرستی نه او د دې هر قسم شرکي عقیدو نه دې الله زموږ زړونه پاک کړي د یو الله سره دې الله زموږ د ټولو تعلق مضبوط کړي آمین ثم آمین.